ګران کتونکو دې ټیم کې تاسو کتې شئ چې موږ راغلي یو لایف کیر میډیکل سنټر ته. دلته کې ډاکټر شعیب موږ سره موجود دی، پیډز سپیشلیسټ دی. نو دې حوالې سره به موږ دوی سره خبرې اترې کوو. میډم ما MBBS خیبر میډیکل کالج پشاور نه کړی دی، نه پس ما ټریننګ چې کوم دی لارش نه پوره کړی دی، او دې نه علاوه UK ډیګري مې هم کړی دی، MRC PCH ورته ویلی شي. دلته کې میډم علاج چې کوم دی اوس خو مخکې یخ را روان دی، تاسو ته پته ده موسم چینج کېږي، نو دې کې د ماشومانو سینې ډېره زیاته خرابېږي. دې کې دمې بیماري هم راځي، او موږ زبان کې برونکولایټس ورته ویلی شي. ماشومانو ته هغه هم ډېر زیات کېږي، نمونیا وغیره هم ډېر زیات کېږي. د هر موسم خپلې بیمارۍ وي، لکه ګرمۍ ته که ته سوچ کې ګرمۍ کې د ماشومانو دستونه الټۍ دغه څیزونه لږ زیات وي، خو یخ موسم کې د څنګه ما ذکر وکړو نمونیا شوه، برونکولایټس شو، دمه شوه، دغه څیزونه لږ زیات شي. نو انشاءالله دلته کې موږ سنټر کولاو کړی دی، دا صرف به په سربراهۍ کې، نو انشاءالله دلته کې به د دې ټولو بیماریو موږ علاج کوو که د الله تعالی خوښوي. یخني ده، په یخنۍ کې تاسو کوم قسم داسې حفاظتي اقدامات والدین ته ورکول غواړئ چې د دې بیماریانو نه لږ ماشومان محفوظ وي؟ میډم داسې ده چې نوې بیمارۍ چې کومې وي هغه موسم ریلیټډ وي، که هغې کې ته حفاظتي اقدامات هم کې ماشومانو ته بیا هم کېږي، لکه برونکیولایټس ته ډېر زیات نن سبا راځي، او دې نه علاوه دمې لپاره خو دا دی چې ماسک وغیره واچي، د بیډ شیټ وغیره چې کوم دي دا لږ صفا یوز کړي، صفایي خیال وساتي، د پیټس وغیره چې کوم دي هغه کور کې داسې ډېر نه وساتي. ټیک شوه، دا څومره دا څیزونه دي، دې څیزونه نه دغه کېږي. او ماشوم هغې دپاره دا پیغام دی میډم چې ماشومانو دپاره مور پینه بل ښه څیز نشته دی. الله تعالی چې کله د دنیا ته ماشوم رالیږي هغې سره سره د خپل رزق بندوبست هم الله تعالی ورته کړي. د مور پی کې چې کوم څیزونه دي هغه په د بهر ډبو شودو کې میډم هغه نشته دی. نو ټولو والدینو ته موږ د هغه دی اپیل دی چې زیات نه زیات کوشش دی کړي چې خپل پی د یو کال پورې خو کم از کم ورکړي، هغې نه پس خپل ډاکټر سره د مشورې کوي، نه پس د هغې حساب سره به چلیږي. جی ګران کتونکو دې ټیم کې تاسو کتې شئ چې موږ موجود یو راغلی یو ډاکټر محمد آصف عوان سره. نو راځئ دوی سره به موږ یو څو خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. او زما نوم خو ډاکټر آصف عوان دی، او د ټایم کې خو دا مونږ لایف کیر میډیکل سنټر دلته سیټ اپ سٹارټ کړی دی، د LRH ته مخامخ. ایډرس خو تاسو د کارډ کې مینشن دی، او دلته مونږ سره سپیشلیټي چې کومه ده نو د پیډس چې کوم دی، پیډ سپیشلیسټ، چلډرن سپیشلیسټ ډاکټر شعیب صاحب دی، او میډیکل والا ډاکټر بلال صاحب، او د سکن سپیشلیټي ده زما ورسره اسټیټک او کاسمیټالوجیسټ دا ورسره مونږ دغه کوو. دلته خو مونږ د سکن والا چې کوم یا زه خپله ډیل کوم، او کوم د سکن کې چې کوم بیا PRP یا هایډرافیشل یا داسې نور چې سکن ریلیټیو څه دغه نو زه خپله دغه کوم. او دې نه علاوه چې کوم د میډیکل والے دی ډاکټر بلال صاحب دی مونږ سره، او چې کوم چلډرن پیډز والا چې کوم دی ماشومانو والا نو هغه ډاکټر شعیب صاحب دی، هغه دغه کې ډیل کوي مونږ سره. نه مونږ لیزر تراپي هم کوو، او دغه هم کوو، د میډیکیشن باندې هم کوو. کوم قسم سکن بیماریان دې کې نن سبا خو د ینګ جنریشن کې د ایکنیز شو، د سکار شو، دغه قسمه ډېر دغه راځي، هیر فال شو، ویښته غورځېدل شو د خلکو، نو دغه ټول مونږ ورسره دغه کوو. وجوهات خو موسمي وي، او دغه چې کوم دی لکه اوس څنګه د موسم یخ موسم را روان دی، نو دې سره سکن ډرای سکن دغه کېږي، ویښته غورځېږي د خلکو، نو دې کې د خپل بیا خپل ټریټمنټ دی هغه مونږ ورکوو هغې سره انشاءالله سیټ. سکایبیز کوم یو بیماري ده چې زیات تر دغه نه کېږي، د ماشومانو ته زیات کېږي چې کوم دغه ګیلاپن زیات وي که نه، ماشوم چې کوم دی لکه پیمپر زر نه چینج کوي یا دا کوي، داسې سکایبیز دې سره کېږي. دا کوم موسم کې؟ دا هر یو موسم کې کېدی شي، لکه دواړو کې کېږي، خو د ژمي کې زیات ځکه کېږي چې دغه یې دا یخوالی که نه، نو بس بار لکه موریانې پاڅېدی نه شي یا دغه نه شي کولی. احتیاطي تدابیر یې دا دي چې ماشوم به خوش ساتئ، د صفایي خیال به ساتئ. دا سپوڼې چې ورته وایي د دې علاج هم تاسو کوئ؟ او د دې علاج مونږ کوو، سکن ریلیټیو چې څه نغی نو مونږ کوو سره. سپوڼې څه څیز دی او دا بدن باندې پیلاویږي، دې کې کم اقسام دي؟
د دې خو ډېر دی کې یو ډرای دی یو دغه دی آیلی دی نو د دې به خپل موږ سره چې وګورو که نه پیشنټ راشي موږ له فزیکلي کلینیکلي موږ وګورو نو هغې مطابق بیا موږ د دې ټریټمنټ کوو. جی دا موږ سره سکن سپیشلیسټ ډاکټر آصف عوان صاحب نو تاسو واورېدل چې دوی د صفایي باره کې زیات ترجیح ورکوي چې سکن سره کمې ریلیټډ بیماریانې دي هغه عموما د ګندګۍ د وجې نه لګي. کیمرامین توفیل احمد سره رعناگل پیام خیبر پشاور.